دا کوم حدیث چې زار ته بیانوم دا حدیث امام حاکم کتاب دی المستدرک په هغه کې دا امام حاکم په مستدرک کې دا حدیث روایت کړي او امام ابن ماجه چې په صحیح ستو کې په شپږم نمبر باندې کتاب دی ابن ماجه شریف نو امام ابن ماجه دا حدیث په خپل کتاب ابن ماجه کې روایت کړی دی او راوی څوک دی حضرت عباس رضی الله عنه ګوره حضور مبارک دا حضور مبارک خبره به منئ که نه به منئ دغه خلق تاسو دغه نور خلقو تاسو غلط کړی اهل بیت علیهم السلام مبارک نوم بناوذ بالله موږ ناخلو موږ به په ژوندم اخلو په قبر کې به اخلو په حشر کې به اخلو او په جنت کې به ان شاء الله تعالی یا رسول حضور مبارک الفاظ ارتوایم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا غدوارو صاحبانو دا اہل سنة و جماع محدثین دی دا ټول زما محدثین دا اہل سنة و جماع نمون ازار تاخلا الحمدللہ کلک سنیان او کلک پا مذہب باندے حنفیان خلقیو ان سنور خلق خو نہیں ہو او پا تصوف باندے کلک قادریانیو الحمدللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وچ از مونگا د اهل بیتنا او بیا شکایت چاله راوړې رسول الله مبارک لا او بیا حضور مبارک څه ویلی او اوري وچ کله بچ قریش عام چې کوم قریش خو ډیر لوی خاندان دی او بیا په قریشو کې خاص هاشمیان بیا حضور مبارک خاندان دی وچ عام قریش بچ کله ناستو مونږه دا خبره محسوس کړه او خبره به سره کولی خبره عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دے حضور مبارک تر مبارک دے صحابی دے رضی اللہ عنہ اگر فرمائی چی مونگا دا اہل بیت و نبا چی یو فرد ورغی او قریشو بسر خبری کولی ویچی بندی بیکڑی خبری یو بلتا بی اشاره اکڑی چی غلی شای خاموش شای یعنی د دې خبرې مقصد بداو کنه کله چې ما او تاسو سره خبره کوو بهر نه یو کس راشي او بند شو خبرې بند کړو دا کس ما او ته بوج غړو چې زر دا کس اخوا دی خوشي غنا باندې ورته جوړو چې تل ال تلاړ شو تل دل تلاړ شو تلاړ شالتا مزار کې لک سلامو کا بیا راشه په یو طریقه باندې مونږه نو دا خبرې بندولو دلیل دا دی چې په دغه انسان باندې مونږه تنگ شو یا دغه انسان مونږه دومره اهم نه غړو چې د پوران دیم دا خبره اکڑو دمرا اہمیا نگڑو زکا خاموش شو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیز مونگا دا اہل بیت مبارکو یو فرد بچے دا قریشو مجلس لسنگ لاڑو اوی با خبر کولی او کی بناستو خبر بھی بند کڑی وی دا خبر ما محسوس کڑا چے دا خو مناسب خبر نا ولی خبر بندی ولی مونگ سوک بہر ندا سے بل سوک راغلیو مونگ دا حضور مبارک دا کورنۍ خاندان او افراد نه یو ډایرک عالم رسول الله مبارک ته شکایت چې رسول الله مبارک موږ سره خلق دا سلوک کا چې خبرې کوي او چې زمونږ د اهل بیت مبارکان علیهم السلام یو فر راشي خبرې بند کا اشاره سره کبیا چې کله حضور مبارک ته دا خبره عباس سے بو فرمایلا حضور مبارک الفاظ دادی ما بال اقوام دا څه حال دی زما د امت دا څه حال دی د قومونو د قریشو دا څه حال دی د مسلمانانو چې دوی په خپل منځ کې خبرې کوي او چې اهل بیت مبارکان راشي خبرې بند کا هغوی عام غړي حضور علیہ السلام مبارک د الله په ذات باندې قسم ورته وخوړ واورئ تاسو به خبرونه نه خبر خواوري والله حضور مبارک فرمائی مارا پا اللہ باندې قسمی لا يدخل قلب رجل ایمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني واورئ خلقو ماذا اللہ پا ذات باندې قسمی چې اغی انسان زړه ته ایمان نشي داخله دی چې څوک مینا محبت ما اهل بیت سره ونکا یا رسول اللہ اگر انسان کامل مومن نشی کے دے واللہ رسول اللہ فرمائی ماذا قسمی پا اللہ باندے لا يدخل قلب رجل
هرگز نه داخلهږي د یو سړي زړه ته ایمان حتی یحبهم تر دې پورې چې زما اهل بیت سره مینه وکړه. د اهل بیت سره مینه دا د دې خبرې دلیل دی چې زما او ستا په زړه کې ایمان شته. دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله او د رسول الله په نزد باندې ما او تا کامل مؤمنان او مسلمانان یو. دا قسم چا خوړلی؟ دا حضور علیه الصلاة والسلام مبارک خوړلی. همدغه زمونږ او ستاسو اهل سنت و جماعت محدث امام طبرانی په خپل کتاب طبرانی کې، امام بهقی په خپل کتاب کې، دواړه محدثین ائمه اهل سنت و جماعت د سره سره یو حدیث په همدغه باب کې د دې سره هم معنا یو حدیث دغه دواړو روایت کړی دی. امام بهقی، امام طبرانی، صرف راوی بدل دی. عبدالرحمن ابن ابی لیلا، دا ابو لیلا صحابی دی، هغه روایت کوي د پیغمبر علیه السلام نه. عبدالرحمن مبارک دا تابعی دی، دی روایت کوي خپل پلار نه. عبدالرحمن فرمای چې ما ته دا حدیث خپل والد محترم ابو لیلا هغه بیان کړی او هغه مبارک فرمایي چې ما رسول الله مبارک نه اوریدلی. څنګه حدیث تا اوریدلی؟ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، زما امتیانو، دا خبره واورئ چې ترڅو پورې کوم انسان درې خبرې حضور علیہ السلام فرمایلی دي. ترڅو پورې یو انسان د زما ذات مبارک، بدن مبارک، رسول الله مبارک فرمایي ستا ته د خپل بدن نه زیات محبوب نشي. یو، ترڅو پورې زما اهل بیت او کورنۍ تا ته د ټولې دنیا د اهل بیت او تا ته د خپل کورنۍ نه محبوب نشي، او زما اولاد مبارک چې ترڅو پورې تا ته د خپل اولاد نه محبوب نشي. ابو لیلا فرمای نبی علیہ السلام او فرمای الله په ذات باندې قسم دا انسان کامل مومن نشي کېدای. ځان کاملین دا رسول الله مبارک خبرې دي، دا اهل سنت و جماعت محدثینو په کتابو کې دي. زمونږ ایمان دی د کمالی ایمان د پاره شرط دا دی چې ستا به محبت اهل بیت سره علیهم السلام. د حضور مبارک د کورنۍ افراد چا چې مونږ ته دین ښودلی، چا کور نه چې مونږ ته قرآن ملاو دی، چا کور لبه چې په اجازت باندې جبریل علیه السلام راته داخلېدی به نه شو، چې اجازت به نه واخیستی جبریل علیه السلام. هغې کور خلقو سره چې زما او ستا مینه او زړه دا نی تړلی، زما او ستا زړه الله او رسول الله سره څوک نشي تړلی. دا یاد نه لکه څنګه چې دا د لاس درې ګوتې دي او دغه ګوته ډایرکټ دغه ګوتې سره نشي میلاوېدی، دا به دې سره میلاویږي، دا به بیا دې سره میلاویږي، د دې په ذریعې باندې به دا دې سره میلاویږي. تم چې رب سره میلاویږي او رسول الله سره میلاویږي، اهل بیت مبارکانو سره به میلاویږي، نو رسول الله او رب سره به میلاویږي. نشه میلاوېدی ته هر څومره کوشش وکړې ته مخکې نشي تېرېدی، نشي تېرېدی ته مخکې.